چې یو بادشاه و د هغه یو زوی و او دا زوی په یو ناجایز تعلقات د یو جنۍ سره چې کوم د ملګرتیا شروع کړله لکه نن سبا زموږ جوانان او زموږ د جنکۍ د کالجین خصوصا دیو په دې بیمارۍ کې ډېر اخته دي او دا د یارانو کارونه دی ډېر کوي وزیر باچا چې کوم دی ډېر خفه شو زما زوی په کوم مصیبت باندې اخته شو هر وخت به خفګان کاوه او هلک به ورځ په ورځ باندې خرابېدو ځکه دا شقي دا سړی ډېر خرابوي نو ورځ په ورځ به خرابېدو بیا د باچا خپل وزیر ته وویل چې زما د هلک او د زوی مې چې کومه دی دا ډېر په غلطه دی او دې څه ترتیب وکړه چې د ښځې نړه تور شي وزیر داسې یو حکمت وچلاو چې دغه ټوله کورنۍ د ځان سره چې کوم د خدمت کې واغستل او دغه جنۍ به چې کوم د خپل کور ته راوستله او بیا یې وکړه داسې چې یو حکیم سره خبره وکړه چې ما له یو قسم نه جاړ برابر کړه چې زه په دې جنۍ باندې وخورم نو چې کله هغه حکیم وله جاړ برابر کړو د جنۍ هغه وخوړل دې باندې چې کوم د خېټه خرابه شوله او دستونه پې ولګېدل چې کله خېټه خرابه شوله نو ایسته د غون په لږ ورځو کې د دونه خرابه شو چې رنګ یې وران شو یو ګوټ کې ناسته وه او بیا د وزیرو هغه د باچا زوی ته وویل چې راځه زه باندې سیل کوم او ستا چې کوم محبوبه ده او تا ته ګرانه ده هر وخت ته د لیدلو په ارمان یې زه در باندې ینم نو راوستو او چې کله وزیر د باچا زوی راوست وزیر ورته ویل چې نه هغې نه د هغه ښځه ده چې کومې سره به ستا هر وخت چې کوم د تعلقات ساتل هغه جنۍ ده هغه غصه شو چې ما پسې ټوکې کوي ما پسې خاندي د هغه ده نو دې ورته ویل چې او د هغه ده نو باچا زوی ویل چې دې ښایست څه شو ویل هغه ټول لاړې چې کوم دی هغه په دغه لوښي کې پروت دی هغې چې څومره اودسماتې کلي وو دا ټولې په یو لوښي کې راجمع کلي وو ویل په دغه دې کې دا پراته دي نو چې کله د باچا زوی د دغه لوښي نه سر جوت کړو ټول د دستونو نه ډک وو ټول چې کوم دی دغه نه د مردارې نه ډک وو نو ستا باچا زوی بېهوش شو او چې کله په هوش کې راغلی نو بیا ویل دا څه دي ویل دا د انسان ښایست دی ګوره ته دنیا کې یو زنانه ته ګورې ته وایې دا ډېره ښایسته ده د هغې سره غلط تعلقات جوړول غواړي د هغې سره چې کوم دی د هغې نه غلط ډیمانډونه او غلط مطالبې کول غواړي خو دې ته دق شان ګورئ دا داسې یو ګندګي ده دا ګندګي ده نو لهذا هر مسلمان ځان داسې غلط کار نه ساتئ چې په هغې وجه باندې تاسو بیا بدنام نه شئ د الله په نظر کې سپک نه شئ او د الله تعالی په نزد کې چې کوم